چې په عربو کې یو شخص دی عبدالله نامه ده د عبدالمطلب زوی دی او د هغه په تندي کې رڼا راخیږي لکه چا چې دی لکه ټارچ لګولي. نو یهودیان چې وو هغه ډېر ماهر وو. هغې تورات زبور انجیل کې د ده سیرت کتلی چې عبدالله نوم یو کس دی او د ده د پشت نه به نبوت والا کس پیدا کیږي پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو یو زنانه وه په مکه کې فاطمه نامه وه. د عبدالله په لاره رونیو ورته یې راشه. اوس خبرې ته توجه کوئ. د نبي علیه السلام پلار یې رونیو. الفاظو ته توجه کوئ. وایي ما ځان ته په نکاح که ډېرې هوښیارې زنانه وې پخوا. نن خو زما ستا زنانه صرف په کپړو په خوراک په چکرو پوهېږي نور په هېڅ په دیندارۍ نه دي. خفه کېږئ مه. هغه زنانو کې دینداري وه. وایي عبدالله یې رونیو ورته یې وایي ما سره نکاح وکړه. عبدالله د نبي علیه السلام پلار ورته زه خو نشم کولی داسې بشرن نه. وایي ښځه داسې کار دی که نکاح را سره نه کوې نو راځه ما سره صحبت وکړه. ځکه هغې ته پته وه چې دا رڼا چې کوم ده که دې ما سره صحبت وکړي نو دا رڼا زما خېټې ته منتقل کېږي او زما د خېټې نه پیغمبر پیدا شي. بیا هغې دا لالچ و. نو عبدالله ورته په جواب کې وایي د نبي علیه السلام پلار وایي زه هېڅ داسې کار نه کوم چې په هغې کې بیا وروستو زما خوله مخ تورېږي او د رسوایۍ او د ذلت سبب ګرځي. دا کار زه نه کوم. خو د پیغمبر پلار و ظاهره ده چې د پیغمبر کوم پشت دي هغه به زنا نه کړې او په اکثر په دغه وایي سید سړی چې دی د نبي علیه السلام اهل شي دا خبره یاد ساته سید سړی زنا نه کوي. دا د ده خاصه ده بس. او که زنا یې وکړه دا بیا سید نه دی دروغجن دی. دا د سید خاصه نبی علیه السلام اهل زنا نه کوي. بس قیامت به سبا شي خو دا به څوک ونه وایي چې د پیغمبر اولاد دی او زنا یې کړې ده. دا څوک نشي ثابتولی. قیامت به سبا شي. وایي عبدالله ته روان شو د شام نه دغه راغلي وو تاجران. دې ځان سره بوته چې بویې ته نو هلته یوه قبیله وه بنو زهره نامه وه. په هغې کې یوه زنانه وه امینه نامه وه. یا د 14 کالو وه یا د 14. د نبي علیه السلام د مور خبره کوم. د بنو زهره قبیلې یوه زنانه وه امینه نومه وه. حسن هم الله ورکړی و عقل هم الله ورکړی و دینداري هم وه پکې ډېره. د عبدالله په هغه باندې نکاح وتړله په امینه بیبي باندې د نبي علیه السلام چې کومه مور وه. نو دغه وخت کې د عبدالله عمر 18 سالو. نکاح یې وتړله کور ته یې راوسته. خبره د پیغمبر د نطفې کوم. وایي چې کور ته نبی علیه الصلاة والسلام مبارک بیبي راوسته مور راوسته. لږ وخت شوی وه چې نبی علیه السلام مبارک د والد صاحب سره لږ ساعت تېر کړی یو څو ورځې یا څو میاشتې تېرې کړې وې. دې ته په سفر لاړه. نوې نوې واده کړی د 18 نوجوان دی د نبي علیه السلام پلار عبدالله چې په سفر باندې لاړه. دې ښځې ورته ویې امینې بیبي چې مزه زموږ نوې نوې واده شوې زه به خفه یم ډېره. او دې ورته زم خفه کېږم نو زم نشم تللی. نو خو د دنیا د معیشت دغه د زندګي به هم ګټل غواړي معیشت به هم کول غواړي. نو د عبدالله ورته وي چې کله زه واپس راځم او د قافلې کومه ټلۍ وورې نو ما ته به په استقبال کې د ګیټ په مخه کې او په ور کې ودرېږي زه به تا ته اواز کوم. اوس خبرې ته توجه کوئ جي. دی وایي لړ قافله کې په تجارت لړه څه پته وه چې الله به یا واپس کوي یا نه. واپس چې قافله را روانه او په مدینه منوره کې د نبی علیه السلام مبارک والد صاحب چې کوم دی بیمار شو. چې بیمار څه قافله راله اواز وشو چې قافله راله. امینه بیبي د نبی علیه السلام مور چې یا د 15 کالو وه یا د 14 کالو نوجوانه جینۍ وه په ور کې د خپل خاوند د نبی علیه السلام مبارک د پلار انتظار کوي چې راځي به. قافله راله ټول خلکو سامانونه نیولي دي. ماشومان پلارانو له منډې وایي زنانه خپلو خاوندانو له منډې وایي چې خاوند هم راغی. ماشومان وایي پلار هم د تجارت نه راغی. امینه بیبي په دروازه کې د نبی علیه السلام مور ولاړه ده په دا انتظار ده چې عبدالله به راځي. اواز راغی چې عبدالله خو په مدینه منوره کې بیمار دی د مرګ په بستره پروت دی. امینه بیبي وایي ما چې دا واورېده د زړه مې یو ټک وکړه بس الله ما خو زما خو اوس د خوشحالۍ زندګي شروع شوه. وی دی رشتہ داران واپس کړه مدینه منورې قافلې دغه کړې چې مدینه منورې ته ورسېد. د نبی علیه السلام مبارک والد محترم د دنیا نه انتقال کړی وفات شو. ټول وایي انا لله و انا الیه راجعون. وی امینه بیبي د نوجوانۍ په عمر کې پاتې شوه او الله ته وجړل چې الله زه خو یوازې پاتې شوم او په بطن باندې په ګېډه باندې مې بچی دی دا به څه کومه. دا بچی خو
په ګیډه کې الله زه دومره سپېرې ما چې زما دا بچی په ګیډه کې تا یتیم کو. قرآن کې ورته الله فرمایي فاما الیتیم فلا تقهر، محبوبه ته ما یتیم د مور علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام